السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو امید ده چې تاسو بخیر نننی ویډیو اکثر زمانه ملګری تپوس کوي د عمرې د ویزو باره کې د عمرې د ویزا د 90 ورځو د پاره یعنی د 3 میاشتو د پاره آیا دا اوس خلک راایستې شي یعنی چې ډېر پردیسان مخکې به دا مسله ویره چې سایق خاص والی راایستې شي نشي عامل منزلي او دای شي مطلب د مهنو مسله وي دی ویډیو کې پویو ان شاء الله ډېر زبردست خبر دی ګورئ دوستانو د ټولو ناول د الله په فضل او د الله په مهرباني الله دې په ټولو مسافرو باندې رحم وکړي چې دې پاک ملک د خپل مور پلار عمرې لراولي امين ټول مسافر عمرې او حج لا اوس د دې وزارت الحج او عمره د اعلان مطابق سمرم چې په سعودي عرب کې مقیمین دي نو هغه خپل والدین خپل خپلوان یاران دوستان هغه عمرې لراوستي شي مخکې پابندي و چې دا صرف مدینه او جده په دې ایرپورټونو باندې دی راتلی شو بل ایرپورټ باندې ممنوع اوس کته د عمرې لراولي نو که دمام ایرپورټ باندې راولي که ریاض ایرپورټ باندې راولي دلته د راشي تاسو سره د ورځې تیری کی د دې ځنه دی بیازي د عمرې مثال په تور د عمرې یو میاشت ویزه وته ایشو شوې ده نو د عمرې دغه ویزه چې کم ده نو دا ایکستنشن کولای شي دا تقریبا د 90 ورځې پورې یعنی دا 3 میاشتو پورې سیوا کېدی شي او هر سعودي عرب کې چې عمره وکړي نو بیا دا سټې کولی شي د 3 میاشتو لپاره هر ځای ته تللی شي مدینې ته تللی شي مکې ته تللی شي مدینې د سعودي عرب هر ښار ته تللی شي په هر ځای کې دا سټې کولی شي دا یو زبردست خبر دی الله رب العالمین د ټولو مسافرو له وس او توفیق ورکړي چې خپل ټول والدین هغه عمرې لراولي حج لراولي نو یو زبردست خبر دی ان شاء الله یعنی چې کله دلته راشي یو میاشت پوره کړي نو مزید لکه د 2 میاشتو لپاره هغه تاسو ټیم سیوا کولی شئ 90 ورځو لپاره امید ده دوستانو ویډیو مو خوښ شوی ضرور یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج لایک کړئ او ویډیو ضرور د ملګرو